زمانم زرین گل دی یو سی گنبد سابقه ناظم زمون د صوبې سیاسي حالات او پوزیشن هما ته څه ښکلې نه ښکاري. دا خو لکه څه درست سمت ته نه دی روان، لکه صرف او صرف جنگ جدل او غوبل او بد امني او داسې ځونه دي پکې، نو څه خاص دغه باندې نشته. او چې کله پاټو په دغه باندې تاسو وایئ نو پارټي خو د ملک په سطح باندې چې کومه پارټي ده چې دغه د ملک سوچ دی او د عوامو سوچ دی، نو هغه موجوده ده او که هغه زړه ده نو هغه مسلم لیګ نون دی. او زمونږ د صوبې خو دا بدقسمتي ده چې لکه زمونږ خلک همیشه لکه نوې پارټي خوښوي، نوې کس خوښوي، نو چې کله مونږ نوې خوښ کړو او هغه راشي او هغه په 15 کاله کې لکه څنګه چې نرسرۍ کې یو ماشوم داخل کړي هغه پسې پوهېږي، نو مونږ هغې سره تباه شوي یو. دا خو صحیح کار وشو په KPK کې چې ضم شوه، خو لکه هغه په دې دغه باندې دا چې هغې خپل شعر میلو شي د سنټر نه، هغه راشي دغه ته صوبې ته مونږ ته میلو شي، نو هله به د هغې ضم کېدل زمونږ په مفاد کې و، که نه چېرې مونږ دغه په KPK کې هم ضم شوه او د هغې هغه کم شعر هېڅ هغه مونږ ته نه میلاویږي، نو بیا خو د هغې څه فایده نشته. او که نه فاټ اعلان له مثال صوبه جوړېږي، نو بیا هم لکه د هغې مونږ ته خیر دا رارسي چې بیا هم زموږ فنډ لکه سیوا شي، او که نه په دې KPK کې ضم کړه خو چې فنډ مونږ ته سیوا شي، او زمونږ سیټونه هم لکه که صوبایي دي که قومي دي چې هغه هم ورسره سیوا شي، نو هله به زمونږ صوبه دغه شي او دا به ترقي وکړي. خو لکه زمونږ د مردان په سطح که زه تاسو ته ووایم نو لکه دا محکمه مال چې کوم یو پروګرام دی د پټوار نه دی واغېست، هغه کمپیوټر له ورکړه. مخکې به خلکو ته دا تکلیف و چې صرف پټواري له به لاړه، نو که پټواري به چېرته یو ټایم شاید و نادر نه و نو خلکو به چغې جوړې کړي پټواري نشته. اوس کمپیوټر اړوشتنه د سره او که شته، نو دا د دې یو غټه په محکمه مال کې صرف په ضلع مردان کې دا یو بد دغه واله چې خلکو ته سیوا د تکلیف نه بالکل څه میلو نه شو، نو هغه صرف او صرف په مردان ضلع مردان کې کمپیوټر دی چې خلک یې چې کوم دی پوزې له راوسته او همیشتن چې کوم دی نو بس په منډه یو د روپۍ په ځای باندې اوس د هغه 50,000 روپۍ لګي. ولې چې اول به هغه د خپلې مکې یو فرد راغستلو ساده پټواري بله د 60-70 سال زوړ یو نظام را روان، هغه هم د یو نوې دغه ورکړو او یو نوې پروګرام یې ورکړو، هغه نوې پروګرام چې کوم دی نو هغه چې چلیږي هغې کې به دا نوې نسل هم ختمي دي چې په دې پوهېږي نو دا به هم ختمي، نو هغه هم یو ناکام سیسټم محکمه مال کې مونږ وکړو. باقي ترقیاتي کارونه دي هغه څه ونه کړو، باقي دی وایي چې زه چینج راولم، زه خپله د چینج په خیال دې پارټۍ ته تللی وم او بیا د دې نه واپس پسې چې دا خو دې ګپ شپ لګوي، نو هغه چینج هم رانغی. که تعلیمي حالات دی نو د هغې هم دغه پوزیشن دی چې سکولونو کې ټیک ده، چوکیدار خو ډیوټي وکړه، خو لکه چې سټاف نشته، ټیچرز نشته. مثال 4 ټیچرز پکار دي، کلاسونه 6 دي، په هغې کې یو استاد دی. آیا څوکیدار چې کوم دی نو څوکیدار به ماشومان ایجوکیټ کړي که نه دا دغه به لږې استادان پکار دي. خو دا مخامخ 2 سکولونه دي او دا زما په خیال چې سن 94 کې جوړ شوي دي. دا یو پرایمري دا میل دی، بل په دې کې یو استاذ په هغې کې یو په دې کې یو ټیچره ده چې هغه خو د سره د ما خیال دی چې میټرک کې پیل ده که څه ده هغه راځي دي ماشومانو ته دا دی ناست دی حقه استاده ده. او خیر دی تاسو چېرته سهار راشئ وګورئ داسې بله منیټرنګ سیل والا څوک دی راشي وګوري، یو استاده ده دغه دی ناست دی او کلاسونه ورته 15 دي. دغه شانتې په دغه خوا د هلکانو ماشومانو پرایمري سکول ده، مونږ خو دلته کې د سترګو مخکې مو دا دی کې او هغه دغه شان پراته دي. نو ګورئ که بدلون چېرته په پېښور کې یا چېرته په دغه کې راغلي که نه میاوالي کې، نو هغه نه شم ویلی، دلته خو څه بدلون نشته. نو بس عوامو ته خو زما دا دغه دی پیغام دی چې د هوش نه او د سوچ نه د کار واخلي، ځکه چې که وال خورو نو خصوصا موږ پښتانه خورو او په
مطلب دا دی چې سوچ رستو کو او هغه کار مخکې کو. نو په کار دا دی چې موږ هغه سوچ مخکې وکړو او بیا په هغې باندې یا د ووټ شو یا د تنظیم سازۍ فیصله ده هغه بیا رستو کښېنو وکړو خو چې سوچ وکړو الله او چې نه سوچ مو نه کړي او ورودانګو نو همیشه زمونږ دغه وشي چې مونږ نوې یو کس راولو مونږ د هغه بیکګراونډ نه کتلي چې یاره لکه دا سړی څه به کوي د څه قابل دی. مونږ په هغه باندې نه پې چاته په جلسه کې سوال وکړو نه مو پې چاته په بل میټینګ کې داسې تپوس دې وکړو چې یاره ته خو وایې چې زما منشور دارې خو ته به لکه کیسه ستا به کار سي او دروغ بس ونه وایې رشا بس ونه وایې نو دا تپوس دغه کاندیډیټ نه ړومبې کول پکار دي. عوامو له زمونږ لوکل دا پکار دی چې ړومبې د دغه کاندیډیټ نه تپوس وکړي چې لکه ته به کې څه نورو خلکو چې راته رسې چلو که دا به کې